قالو د قالو نرستا د سوفستا یو دلیل ذکر کوي په خپل دعوی زمونږه دعوه داوا چې حقایق د اشیاء ثابت دي او علم په حقایق د اشیاء متحقق دي. مونږه په خپل دعوی دو دلیلونه پیش کړل، یو تحقیقی دلیلو بل الزامی دلیلو. نو د مناظره او د مقابله اصول دای چې د جانب مقابل دعوی ته هم وګ دی او د هغه دلیل ته هم وګ دی، بیا به جواب ورکړي. نو قالون رستا د انصاف تقاضا هم دادا، د مناظره او د مقابله اصول هم دادي چې د هغوی دلیلونه هم ذکر شي او د هغوی د دلیل جواب هم وشي. هغوی دعوه دادا چې په دنیا کې د حقایقنا یو حقیقت هم موجود نه دی. انادیه انکار کوي د ثبوت د حقایقنا، اندیا انکار کوي د ثبوت نفس الامر د حقایقنا، وای زمونږ د اعتقاد تابع دي، وهمیات. او لا ادریا انکار کوي د علم بالحقایقنا، په حقایق زمونږ علم نشته، مونږ په خپل په شک کیو. صحیح شو. دوی وای چې حقایق مونږ ځکه نه منو چې د علم دوه لارې دي، تاکه چې علم راځي د علم دوه لارې دي. علم دوه قسمه دی، یو تصور دی یو تصدیق دی. تصور هم په دوه قسمه دی، تصدیق هم په دوه قسمه دی. یو ته تصور بدیهی وای، بل ته تصور نظری وای. تصدیق هم په دوه قسمه دی، یو ته تصدیق بدیهی وای، بل ته تصدیق نظری وای. بدیهی دی توای چې د نظر او استدلال پورې موقوف نه، نظری دی توای چې د نظر او استدلال پورې موقوفي، د نظر او د استدلال نه بغیر نشي حاصلې دي. صحیح شو. بیا د تصور نظری لار معرف دی. تصور نظری چې ته معلومه دا په معرف معلومه، او د تصدیق نظری لار حجت دی چې تاسو د منطق په ابتدایي کتابونو کې ویلي دي. حجت تا ته چې د یو شی علم راځي، یا به دا په بدیهی په طریقې سره راځي او یا به نظری په طریقې، ضروری طریقې سره، یا نظری. یو ته ضروری وای بل ته نظری وای. بیا تاسو د عیسی غوجی په اخره کې ویلي کستاسو ذهن شریف لرازي چې ضروریات دا په و قسم دي، حسیات دي، بدهیات دي، وجدانیات دي، حدثیات دي، تجربیات دي، ویلیم دي کنه. خو مشهور آسانه سهل پکې دوه سيزونه دي. حسیات هغه چې تا په نظر ښکار شي، حسیات دا معنا چې په حواس او ظاهره او تا تخکار شي. یو غږ دی واورید او تا ویل چې دا خو زید دی، تا ته وسوک نشي ویل چې څه دلیل دی چې دا زید دی، خو ته زړه کې پوه شې بره د انوار له وکتل د انوار سترګه ده، تا ته څوک نشي ویل چې څه دلیل دی چې دا د انوار سترګه ده. په دې مخ بشړق ورکې بدهي کې څوک په حسیاتو کې څوک دلیل غواړي. صحیح شو. دویم نمبر بدهیات اولیات دي. بدهیات اولیات دا معنا
چې ته وګورې دواړو طرفونو د قضیې ته نو ستا علم په مضمون د قضیې راشي بغیر د دلیل نه لکه الکل اعظم من الجزء کل اعظم د جز نه چې د کل تصور هم وکي او د اعظم تصور هم وکي نو ستا علم په دې خبره راشي چې کل د جز نه اعظم دی دې کې دلیل د حاجت نشته خلاصه د کلام دا شو چې د علم دوه لارې شي یا په بدیهي ته ضروري طریقې سره ته حاصلېږي یا په نظري طریقې سره نو دا غي وایي څوک سوفستایا وایي سوفستایا چې مونږه دا نه منو چې تا ته علم په ضروري طریقې سره حاصل شي ولی ضروریاتو کې اول خشه حسیات دي او په حسی کې هم اختلاف راځي څنګه دیو سړی سترګې کږي دي هغه ته یو شی دوه کړي زید مخې لرا شي مونږ وای دا زید دی هغه وای دا دوه زید دي و دا یو دی او که دوه دي اختلاف پکې راغی هغه وای دوه دی او مونږ وای یو دی نو چې کوم شي کې اختلاف راغی پاره کې شک راغی څه پکې راغله شک پکې راغی لادریه وای زمونږ پکې شک دی سکشي کې چې شک راغی نو دا د اعتقاد تابع شو ځکه د احول وای دو دي د احول د عقیده مطابق دو شو زمونږ د عقیده مطابق یو شو نو دا سيزونه عنديه وای د اعتقاد تابع دي صحیح شو او چې کوم سیز کې شک راشي نو دغه وای دا انادیه وای هغه نشته ورکه کشتنه د سره شتنه د وهمیات دي تاسو به پوښتنه نو هغه وای ثبوت نشته تاسو درې وانه ډلې دا خبره کوي چې ثبوت نشته هغه وای زمونږ پکې شک دی هغه وای زمونږ د اعتقاد تابع دي دا څه شو نو حسیات مفید د علم نشو ورپسې بدیهیات دي چې کل اعظم د جزنا په دې کې بلا خلکو اختلاف کړي څوک کوئی دا چا ویل چې کل اعظم د جزنا تاوس کل دی او لکای جز دا او لکای چې کوم دی د تاوس نه غټه ده نو جز اعظم من الکل هلکه به پوښتې کې به پوښ نه شوي نو چې په بدیهیاتو کې او حسیاتو کې اختلاف راغی دا مفید د علم نشو شک پکې راغی یا د اعتقاد تابع شو یا ورته د سره ثبوت نشته اسی وهمیات دي نو د علم دوه لارې ودرېدې د یوه لاره ودرېدله چې هغه د ضروریاتو لاره نظریات دا تابع د ضروریاتو دي نظریات تابع د ضروریات دي نو د ضروریاتو فساد یعنی عدم افاده د علم دا مستلزم د فساد د نظریاتو ته چې هغه کې عبادت علم نه کېږي دی کې به څنګه وشي او بلا خلکو پکې اختلافات هم کړي دي یا لکه نظری دی ته وایي چې په دلیل بنایي منګ وایو چې علم حادث دی لأنه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث دا زمونږ دعوه او دلیل څه ټیک خبره ده غلطه ده صحیح ده کنه فلاسفه وی العالم قدیم علم قدیم دی ولی حادث دی لأنه مستغنی عن المؤثر ځکه دی د مؤثر نه مستغنی دی وكل مستغنی عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم په نظری کې اختلاف راغی نو دا مفید د علم نشه نو چې نه ضروریات مفید د علم شو نه نظریات مفید د علم شو نو بس شک پکې راغی کنه نو ځکه کې زمونږ شک دی هلکه به پوه شي غلط شو شک دی پکې زمونږ هغه وایي چې شک دی نو د عقیدې تابع شو د هر سړي د عقیدې تابع شو او انادیه وایي چې شکونه پکې راغله دا شی د سره شته نه داسې وهمیات دي هلکه به پوه شئ دا د هغوی دلیل شي تاسو وګورئ د هغوی دلیل ته قالو دی وی لاندې دی مولا د غلی کلی دی مولا عبید الله کندهاری لا ادریه قالو لا ادریه غلطه ده صرف دا د ادریه دلیل نه دی ټول صفاستا یو دلیل دی الضروریات منها حسیات ضروریات بعض حسیات والحس قد یغلط کثیرا حس غلطی په تخصیص سره حس غلطی کې ډیر یا لکه قد یغلطو باندې یو اعتراض دی چې قد راځي د تقلیل لپاره
او بیا وروسته د یغلطون وروسته کثیرا وایي دا خو تناقض راغی کله کله غلطیږي ډېر نو ډېروالی خو د تقلیل ضد شه که نه تاسو به جواب کې چې قد په مضارع داخل چې هر ځای کې د تقلید دپاره نه کله کله د تحقیق دپاره وي لکه قد یعلم الله المعوقین قد یعلم الله په تحقیق سره الله پوهیږي په معوقینو دا معنا ده چې الله لږ لږ پوهیږي کله کله پوهیږي دویم جواب به دا وکړي چې تقلیل هم دی پکې او تکثیر هم دی دغه نشته تناقض پکې نشته چې کثرت پکې فی نفسها دی دا غلطیا فی نفسها ډیره ده خو چې صحت ته نسبت وکړي نو بیا قلیله ده نو کثرت فی نفسها ته راجع دی او دا قد چا ته راجع دی بالنسبت الی الصحت هلکه به پوه شئ حس غلطیږي ډیر غلطیږي نو فی نفسها دا غلطیا ډیره ده او چې دې ته وګورئ چې صحت ډېر دی د حس صحیح کېږي ډېر که غلطېږي که نسبت دغه ته وکړي صحت ته وکړي نو بیا کمه ده کل احول لکه کوک سترګې احول چا ته وایي تاسې لږ ما ته وګورئ دا دوه سترګې دي ستاسو او زما ټولو شریکې دي دوه درچا نو په دې کې چې اوس چاته ته وګورې نو دوه صورتونه تا ته راشي یو صورت په دې کې راشي یو صورت په دې کې راشي موبایل دې لاس کې دیم نیولې دې کې دیم نیولې نو څو صورتونه پکې راځي تصویران په دواړو کې یو راځي که دوه راځي دې کې بیل راځي او دې کې بیل راځي دا قستر کې چې کوم دی د موبایل هغه تصویر هغه سیز دی سوری دی نو دې کې هم تصویر راغی دې کې هم تصویر د زید راغی مثلا بیا دلته چې کوم دی دلته مجمع النور دی دا سترګې چې خد دننه ورشي هغې کې مجمع النور دی دوه سوري تللي دي د دې سترګې نه هم د دې سترګې نه هم هغه مجمع النور ته هغه مجمع النور کې دا دواړه سوري بیا یو ځای شوي دي صحیح شوه نو چې دا تصویر او دا تصویر مجمع النور ته ورسیږي نو تا ته دواړو سترګو کې باندې یو سړی ښکاري یا لکه پې پوه نه شئ دوه آینې دې داسې نیولې دي تاسې پې پوه شئ نو دې آینې کې هم د زید تصویر راغی او دې کې هم راغی تصویرونه خو دوه راغله که نه صحیح شو سترګو کې خو دوه راځي خو هلته مجمع النور ته ورسېږي نو یو تی جوړ شي لکه یو سړي ته ګورې دوه درته ښکاري ظاهرا او چې مجمع النور ته ورسي دا چې چا مجمع النور ټیکي چلته چا مجمع النور کې نقصان راشي کمزوری شي نو دې ته احول وایي احول کوک سترګې دننه سترګې د ظاهره کې نه کږي دا ضروري نه چې ظاهره کې دې کږي که ظاهره کې وي او که نه وي خو دننه کږي شي کږلیچ پکې راغی نو دوه تصویرونه دې واخیستل په دې سترګه او دې سترګه کې مجمع النور دواړه قبول نه کړه جدا جدا قبول کړه مجمع النور کې ذوب دې قبول نه کړه نو بیا سړي ته یو نه دوه ښکارېږي زید به رواني ته به دوه تنان روان دي نو هغه ته وایي دا یو سړی دی هغه قسمونه خوري نه دا دوه دي نو دې ته احول وایي ګورئ کل احول یرا الواحد اثنین یو سړی ګوري دوه دا په حس کې غلطي راله په سترګه کې دویم یا لکه ذائقه قوت ذائقه زمونږ حواس ظاهري څو دي پنځه دي معلوم دي درته بله ذائقه زمونږ ده دې خولې ته ګوړه واچو خوږه به درته معلومیږي مرچکی واچو تریخ دا په څه معلومیږي په دې خوند ذائقه په دې خوله کې ده تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ کله ما ته وګورئ د سړي صفرا زیاته شي څه زیات شي صفرا سودا وینه بلغم دا څلور عنا دغه دي که نه اخلات د سړي صفرا زیاته شي نو زیړی شي یا سخته تبه وي ژبه یې ترخه نو چې هغه خوږ چې ګوړه واچوي ګوړه ورته پې ترخه لګېږي ګوړه پې ما ډېر داسې خلک لیدلي دي که نه زما کله تبه مې ګوړه خو نه خو نور څیزونه راباندې ترخه لګېږي ګوړه خو ډېره خوږه ده که نه خو بس مطلب دا چې دا ګوړه پې خوږه ترخه لګېږي نو ته اوس خورا خورا دا ټول خلک چې ګوړه خوري وایي ماشاءالله ډېره خوږه ده او دغه له صفراوي له چې ورکړي هغه وایي دا څه ترخه ده هلکه به پوه شئ نو حس د ذائقې غلط شه که نه نو څنګه په دې موږ اعتماد وکړو هغوی وایي
والصفراوي قد يجد الحلو مرا کله کله د محسوسی الحلو خوکش مرا تریخ نو په ضرورت کو حسیات هم نقصان نشو کنه. دویم نمبر یلا کپی پویشوی کپی پوی نشي دلته اعتراض تره تاسو پویږئ که زه خورته ډیر جوړ لګیا یم چې تاسو په پویږئ که په نه پویږئ په کنه کنه چې بیا آسان کو خو دا خو ډیر پښتو کې درته وایم دا خو پښتو کې خلک نه وای دي کې خو صغرا کبرا جوړي استثنایی قیاسونه پکې جوړي خو زه خو تاسو ډیر ساده یم ځکه ماته پته ده چې تاسو مرقات صحیح نه دی ویل صحیح ده کړه یو کتابم ویلم صحیح دي درته استادانو خو تاسو سم نه دي زده کړی تاسو به پوهیږئ که به پوه نه شوئ. اوس خو هم دا دی چې کتاب خلک من حیث الکتاب وایي چې کتاب زده شي او پخوا به کتابونه من حیث الفن ویل کېدل کتاب به د فن په انداز کې ویلې دا د پلان کې فن دی هغه فن اجرا به دې پکې کوله کتاب به ختم شي نو هغه فن کې به سړي د ډېر مهارت پیدا شي. اوس کتاب ختم شي نو طالب که ډېر تکړه په هغه کتاب پوه شي صحیح شو دا منطق هم بعضې ملایان دي غټې غټې دعوې کوي چې مونږ ښځده دي هغوی مونږ دا نه منو چې د هغوی ښځده دي کتاب یې د منطق و ښځده دی ټیک د کتاب به طالبانو ته صحیح ووایي تر دې حده پورې به نه منو خو وبه منو نور هېڅ ته کتاب ختم کی طالب العلم خو د منطق به سر بر نه پوهي چې دا څه شی دی قرآن کې نشي کولی چې ختم الله علی قلوبهم کمه قضیه ده الا انهم هم المفسدون کما قضیه ده دا جواب خدای وکړه شرطیه ده که حملیه ده کم یو قسم ده په دې سربر باندې بالکل نه پوي زه تاسو ته ډېرې ساده خبرې کوم دلته اوس یو اعتراض دی ومنها بدهیات نه مخکې اعتراض دا دی چې دلته خو دوی ویل چې حس کې کله کله غلطیا راځي حس کې غلطیا راځي کثیره ډېره راځي ډیره زیاته غلطیا پکې راځي صحیح شو یا لکه مونږ دې لا ادریو ته وایي چې بس مونږ سره حقیقت ومانه کنه غلطیا هم ومانله چې حس کې غلطي رااله کنه غلطي او حقیقت دی من الحقایق حقیقت هم را سره ومانه کنه هلکه به پوه شئ که به پوه نه شئ زه چې سوچ کوم دا دې وخت کې دا وابیان چې کوم دي دا بعضې ټول نه دا بعضې هم دقه څو پستاییه دي تقلید ته شرک وایي چې تقلید ورته وایي چې ولې شرک دی ښه تقلید تعریف وکړه هغه وایي تقلید دې ته وایي اتباع الرجل بلا دلیل چې چا کم سړي پسې بلا دلیل ځي دې ته تقلید وایي بیا ورته ته حدیث پیش کې هغه وایي دا ضعیفه دی خورته او خای قرآن کې چې دا ضعیف دی ځکه اهل حدیث کې د اصول اطیع الله و اطیع الرسول کنه قرآن او حدیث بل څه خو نشته قرآن کې وخای چې دا حدیث ضعیف دی نشته حدیث کې وخای بخاری صحیح حدیث کې چې نبی علیہ السلام ویلي چې دا حدیث وی خو دی شي دا قرآن کې نشته او نه حدیثو کې نبی علیہ السلام ویلي چې دا حدیثونه ضعیف دي هلکه چا ویلي چې دا ضعیف دی او ابن حجر ویلي دي چې ضعیف دي ذهبي ویلي دي چې ضعیف دي نسائی ویلي دي چې ضعیف دي ابن بطال ورته ضعیف وایي عینی ورته ضعیف وایي هلکه تم د مولا پسې لاړې زمزمه نو ستا زما کې څه پاتې هلکه پې پوه شي که په دې خبرو کې بس خپله خبره کې راونیولی شي دلته هم دوی وایي چې حس کې غلطي راځي هلکه چې غلطي خو دې ومنله که نه نو غلطي او حقیقت دی د حقایق او حقیقت دی مونږ سره ومانه نو شک دی پکې ولی دی ته وایي زمونږ په حقایقو کې شک دی دغه ته وایي دا اندیو ته چې تاسو وایي چې دا حقایق زمونږ د دغه تابع دي عقیدې نو شیخ دې غلط که کنه ستا د عقیدې تابع شه کنه ستا د عقیدې تابع نه دی مونږ هم ورته غلط وایي ته هم ورته وایي دا خو د اعتقاد تابع نه شه کنه حقیقت کې غلط او عنادیه ته وایي تاسو وایي په دنیا کې یو حقیقت هم نشه راشه یو حقیقت دې ومانه چې شی دی چې غلط دی چې دا هیڅ غلط شه هیڅ کې غلطي رااله که به پوه شي لاندې ناکت جواب کړی دی دا ناکتان ډېر ښه خلک دي ډېر کار اسانۍ ګورئ لاندې ویلي دي اطلاق الغلط منهم بناء على زعم الناس اطلاق د غلطیا د دوی نه بنا دی په زعم د خلکو وایي چې خلک ورته غلط وایي دوی خو ورته نه وایي موږ خو په غلطیا منو نه که نه
هلکه په پوه شئ نکته شته ستاسو کتابونو کې بیا دغه لیکلي ده که نه 12 مولوي صاحب لیکلي ده 12 مولوي صاحب دا 12 چې شاته لیکلي په دې پوهېږئ نکته شته ستاسو کتابونو دا بشرا تاسو اخلئ تاسو د سپین ښکاره شي دا زاړه کتابونه لکه لکه آینده کې چې بیا اخلئ نورو کلاسونو کې دا ساده کتابونه نه دا حاشیې چې پکې دلته دي کې ډېر د کار دا دغه دي که نکتې پکې ډېرې د کار دي نو بس داسې خبره ده چې 12 چې کوم دی 12 پارسی کې ورته 12 وایي دا حد دی حد څه ما خبره خط سر ته ورسېده 12 معنا خبره سر ته ورسېده ابجد هوز حطی حطی کې دا ها اتا نمبر کې دی ها په ابجد کې څو ده اتا ابجد دال څو دی ابجد دال څو شو څلور واته چې یو ځای کې تاسې پې پوه شئ نو ها او دال یو ځای که حد ته جوړ شو او حد په ابجدو کې 12 شو حد انتها ته وایي دا 12 ولي کې چې خبره پوره شو هلکه تاسو پوه شئ دا ګورې اوسنو ملیانو له نه ورځي دا خبرې یقین وکړئ ورته دا 12 ولې لیکلي دي بس نه پې پوهېږي هغه چاله به ورځي چې چا ما نه اورېدلي یقین وکړئ دا کتابونو کې نشته تاسو ته دا درتله مخکې دا خبره هو که نه دا زده کوي نو په دې جواب باندې د هغوی پوه شوئ ومنها بعضې د دې ضروریاتو نه بدیهیات دي وقد تقع فيها اختلافات په دې کې ډېر اختلافات راځي وتعرض بها شبهة او په دې کې شبهې راځي یفتقر چې سړی محتاجېږي په حل دې کې انظار دقیقه ہوتا دقیق سوچونو ته پکې سړی محتاج شي نو بدیهیات مفید د علم نشو والنظریات دوی وی فرع د ضروریات را فسادها د بدیهیات فسادها د دې نظریات فساد ته ولهذا دې د وجنه کثر فی اختلاف العقلاء ډیر شوی د پدې کې اختلاف د عقلاء او د خيار خلکو نو موږ دا مفید د علم نشو دا موږ نه منو الکه په پوه شئ دا مفید د علم نه دی الکه د دې په دلیل پوه شئ قلنا سره ورته موږ جواب کوو چې دا جیب کې کېدای حس په یو معامله جزئی کې خطا شي د دې دا معنا نه ده چې دا کروڑونه خلک صحیح دي دا مور سره ختم کې دی باندې غز راکای احوال ته زید وخت کار شو او د کروڑونو کسانو له زید یو ښکاریږي نو ته په دې کروڑ باندې په یو کروڑ کسانو باندې غز راکاږي چې دا ټول په غلط دي د احوال د وجه نه دا ستا انصاف دی لکه په پوه شئ ګورئ او که ته وایي چې په بدیهیاتو په حیثیاتو کې اختلاف دی دا د دې وجې نه چې دا بدیهي سره خلک عادت نه دي بدیهی سره خلک عادت نه دي استعمال کړي نه دي چې عادت شي ور سره بیا په اختلاف نشته ګورئ قلنا من جواب کو غلط الحس غلطیا د حس په بعض په بعضو کې لاسباب جزئیه د جزئي اسباب د وجنا لا ينافي دا منافین دا الجزم بالبعض چې یقین راشي په بعضو باندې به انتفاع اسباب الغلط چې په غو کې د غلطیا د اسباب او انتفاع د سترګې روغي د مجمع النور والاختلافات چې په بدیهی کې راغلي دي عدم العلم د وجه د عدم عادت نه راغلي دي زمونږ ورسره عادت نه وي او لخفاین په تصور یا د خفا د په تصور کې لا ينافي البداهه د بداهت سره منافی نه ده وکثرت الاختلاف لفساد الانظار بل دا د ماته ګردوی په نظریاتو کې اختلاف ډیر دی دا اختلاف په کې ځکه ډیر دی چې انظار کې دغه د کنه فساد دی اوس اصل خبره خدا را چې عالم متغیر دی کنه او چې وسړی اوس وایي چې عالم قدیم دی د خو دغه نظر فاسد دی نو موږ به څه وکړو لأنه دروغ وایي لأنه مستغن عن المؤثر وکثرت اختلاف خو د فساد د دې وجه نه چې نظرونه فاسد دي دا منافی نه دی حقیقت بعض نظریات د حقواله د بعض نظریاتو والحق انه لا طریقه اوس علامه تفتزانی او مشهور ملایانو ورکی مناظره مکوي د دې سره دوی حق دا ده دوی سره مناظره دا ده چې اورته واچ پوه شئ څه ته واچه الکه دا اور یو حقیقت دی د حقایقو نه دا منای کنه منای صحیح شو په دوی وایي چې حقیقت نه منو مونږ هېڅ یو حقیقت نشته بس وایي دا اور حقیقت دی اوس پرېږدئ سوځئ پکې ته خو حقیقت نه منې چې دا اور دی دا اور نه دی
تر دې پورې د په دې اور کې پراته چې یو حقیقت د حقایق اومني چې دا اور دی او یا دا دی چې بس وسوځي پکې صحیح شو دې کې ملایان او شارحین بلا خبرې کړې دي چې په اور سوځول نه دی جایز پلان کې دی الکه د جواز او د عدم جواز خبرې نشته د ځای کې دا خو الزامي خبرې دي جواز نشته چې وېسو چې چای ور واچوا خو معنا دا چې دی بس په دغه یو شي سمې کې دا خو نه د چروي نيسي اوسو کې پکې واچي په اور سوځول نه دی جایز بل خبره دا یلکه مناظره خدا غچا سره پکار د چې د مجهول په یو معلوم باندې ثابت کی یو شی مجهولی په دلیل ثابت کی او دلیل خو مشتمل په حکم یلکانو او حکم تصدیق دی او تصدیق قسم د علم دی یلکه او تاسو ته پرون ما ویلو چې علم صفت انضمامی د روح او د نفس ناطقه ده روح او نفس ناطقه خارج کې موجود دي نو علم هم خارج کې موجود دي نو تصور هم خارج کې موجود دي نو حکم هم خارج کې موجود شنو استاد دلیل هم خارج کې او حقیقت ده د حقایقونه نو چاغه حقیقت من الحقائق نه من استاد دلیل ته بسنګ غاړه کې دي الکه تاسو مې پوښتنه استا دلیل بسو منی چاغه حقیقت من الحقائق نه منی نو دلیل به کم زینو منی تاسو به پوښتنه مناظره ور سره پیدا شته یو سړی وایي زه حدیث نه منم او ته وایي راځه مناظره کوو او ته ورته په دلیل کې حدیثونه پیش کړې نو دا کومه غلطیا نه ده هغه ته حدیث مه پیش کړې یو سړی وایي دحري دی وایي زه قرآن نه منم حدیث نه منم او ته ورته وایي دا حدیث شریف کې راغلی دي نو د دې مخ د سپېړو وهلو یې حدیث دله پیش کې دله عقلیات وایي عقلي طریقې سره دی دغه تاسو پې پوه شئ ګورئ والحق حق خبره ده چې انه لا طریق الى المناظره لار نشته مناظرې ته معهم د دوی سره خصوصا مع الادریه خاص کر د الادریه سره لانهم لا يعترفون ذکر دی اقرار نه کوي یو معلوم باندې ليثبت به مجهول چې ثابت کړي چې په دې باندې مجهول چې معلوم نه مانی دلیل بل الطريق بلکې طریقه د دې دا تعذيبهم بالنار چې دوی ته عذاب ورکړي چې په اور لیا تریپو چې اقرارو کې چاو دا یو حقیقت دی د حقایقونه او یحترقو یا وسوځي سوپستایه د دې سوپستا تحت لفظي ترجمه څه ده وایي وسوپستا اسم دی د حکمت مموحه هغه حکمت چې زرندو پیژنئ مموح چې د بار نه د زار اوبه ورکړي او دننه اوسپنئ تا تخکاري چې دا دغه دي زر سره زر دی او دننه اوسپنئ والعلم المزخرف هغه علم چې ظاهره کې تا تخخ کاری او دننه اسی گپ شپی لأن سو په معنا علم دی او حکمت دی او استا معنا د مزخرف د دروغ نه جوړ شوی والغلط ومنه اشتقت السبسطه او د دینه جوړ شوی د سبسطه دا خبره سبسطه د خلک وای کنه سبسطه د معنا غلطه ده کما اشتقت الفلسفه من فیلسوفا لکه فلسفه چې جوړ شوی د فیلسوفا نه فیلا په معنا د څه سره محب سره سوپا په معنا د علم سره حکمت سره نو فعلا سوپا معنا محب الحکمت محب د حکمت هغه څوک چې د حکمت سره پوهه یې ته فلسفي وایي درود شریف